مناسک د حج پاک کې څو نمونه هغه دغه مناسک سره تعلق ساتي. مثلا ایام د تشریق وزدا د حج د قربانی د وجنه د نوم خودل شوی دی او دغه ورځ د حاجیانو د پاره د خوراک او اسکا کړه او دا خبره ښکاره ده چې د حاجیانو ایام تشریق د نور ملکونو ایام تشریق په دې کې فرق ال تراوی او زموږ ایام تشریق د یو بل نه بدل وي نو بیا زموږ یوم عرفه ورځ د عرفه هغه څنګه په یو ځای باندې شوله بیا هم د حاجیانو سره شروع او دریم نمبر په بعضی احادیثو کې د نهم ذوالحجې ذکر خصوصیت سره راغلی دی الته د عرفه ذکر نه دی راغلی. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رسول الله اهل بیت فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان ازواج مطهرات فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنهم ذی الحجه روزه دیول عرفینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنهم ذی الحجه روزه دیول زموږ ستاره بار ذی الحجه کوم راځي هغه سبا زموږ ستاسو لپاره راځي د سعودي عرب د پاره نن ذی الحجه دا وی دغه ورځ هغه اجر لري زموږ ستاره لپاره سبا هغه ورځ د ذی الحجه زموږ ستاره لپاره سبا او دویم تاسو کو وګورئ چې بنیاد دغه شکم چې داخله کوي چیرې الته حاجیان عرفات ته راغلاړه دا د عرفات د ورځې د روزې تعلق د دې سره شو موږ نن خامخا روزه دي شو بیا موږ ته پوس کوو بعضې ملکونه دغه سي دي چې الته میاش یو ورځ د سعودي عرب نه مخکې لیدی شي مثلا لیبیا ته لاړ شه تیونس ته لاړ شه الته یو ورځ مخکې میاش په نظر راځي نن دا وی د سعودي عرب نه هم ذی الحجه ده عرفات ته وځي دا وی نه هم ذی الحجه پرون و سبا راوي اختر دی نن روز براوي اختر وي نو به وسوي چې هغه خلک د عرفات او عرفې د ورځې د ثواب نه محروم شو. یا دویم نمبر بعضی ملکونه هغه دي چې په سعودي عرب کې نن ورځ ده التشپده نه هم ذی الحجه په سعودي عرب کې ورځ د شروع شوله عرفات ته حاجیان لاړه په دغه ورځ باندې هغه ملکونو کې شپه ده استا په نسبت باندې به د عرفات د ثواب نه محروم شو د عرفې د ورځې. او دویم نمبر د دې خلکو نه چې تاسو کې ورته ویرا کله عرفه مون خامخه په سعودي بشي بته یره حاجیان لاړ نو به ردیونه تاسو کا دا چې کله روزه نه سیدا افطاری او سحری د پښمنۍ چې مونږ روزه ماتو دا هم زمونږ د سعودي د اوقاتو سره کې نه بدل پاکستان په حساب سره کدا د پاکستان په حساب سره وی نو به تر مکه مکرمه مدینه منوره په احکام سره دلته ولې مثال نو ورکه مشابهت ولې نه راوړي دا مشابهت تا د صرف د عرفه ورځ کې ښکار شو یا د دیونه ته تاسو کې د منځونو اوقات زمونږ د مکه مکرمه مدینه منوره سره یو شان دي که جدا جدا دي تا ته وی جدا جدا دي خو به دا وی سره یو کګره منځ ورنه جدا کې روزه ورنه افطاری ورنه په جدا ټایم کې سحری ورنه په جدا ټایم کې عجیب خبره ده چې کله د عرفه ورځ راشي به په مسلمانانو کې جنجال پیدا کولو لپاره د مسلمانانو د عبادت تباہ کولو لپاره به دا بحث شروع کی او به دغه مجبره نن چې تا ګوري او وی نن ورځ د عرفه د درجمه ورځ مو چې اتم ذی الحجه ده نو چې تور نه تاسو کې د قرباني درې ورځې دي اول نمبر لسم ذی الحجه چې تاسو نن نه هم ذی الحجه ولا سبا ته قرباني مو کې اختر مونږ مو کې نه د اختر مونږ او قرباني بل سبا کې رستا په نسبت سبا لسم ذی الحجه نه ده نن نه هم ذی الحجه نه ده نن ورستا هغه د عرفه روزه ودی ولا به نرشه او تکړه سبا ته روزه سبا ته اختر مو کې اختر مونږ کې سبا ته قرباني مو کې کنه ته چې سبا ته قرباني مشکوک غړي به نن ورستا د عرفه ورځ روزه غ ثواب څنګه راوړي نو دا د خلکو دوغله پالیسی چې امت پریشان کوي پالیسی او به جاهلان خودم لري او یره د عرفه ورځ ورته به ولي ویل شي وما وباغي باسو کو چې بادي شو نه هم ذل حجې ذکر راغله او بعضی سيزونه د مدینه منورې د مکه مکرمه په حساب سره غیته نمونه خودل شوی دي اگر بهر ماحول په حساب سره نه دي لیکن بیا عرفه ته عرفه ولي شي درې وجوهات علماء ذکر کړی دي. ابراهيم عليه السلام تر حج احکام وترو خودل شو اخر کې ورته جبريل وای عرفتا ته په جندل او ته ما په ځناغي وجه مناسبت دوشن ورته عرفه ویل کی یا بعضی وای و ابراهيم عليه السلام په دې اول ورځ باندې په دې اتم ذی الحجې باندې یعنی په دې یو شپه باندې ابراهيم عليه السلام خوب وکړو نو بعضی خوې وې د په شک یو چې دا خوب د الله طرف نه دی کنه ده خدا خبر غلط را
پیغمبر کلم شک کړی وي د پیغمبر خوب هغه وحی وي په شک کې نه وو په سوچ کې وو چې دا به څنګه زه عملي کوم نو په دې نهم ذوالحجه باندې بیا چې خوب وکړو نو هغه خوب کې د پوره په هر څه تفصیل باندې پوه شو معرفت ورته حاصل شو په دې طریقې سره و بچی راځي کوم هغه تفصیل ورته حاصل شو دی وجنه ورته عرفوي لکی یا درې مناسبت هم دغه د شاهجان په دې ورځ باندې عرفه ته شي نو تاسو صرف دا صحیح کړل چې حج ورځ خلک عرفه ته شي نور دوی هیر کړل بهر المحترمو په دې کې باسونه په ذل ندي پکار ما ویل چې د په دې نه ورځو ټولو کې اجر او ثواب شته او کته نن په دې ورځ باندې ونیول چې الله باندې د عرفه الله به درته په ورځ ثواب او اجر درکې مړه خو چا سره جګړې مکو چې سبا اختر په ورځ تاسو روزه شوي نو کدا د اختر روزه ته قرباني وکړي تکړه شي وبره